بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمن لیدونکو. مونږ یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر شو. قدرمن لیدونکو، نن مونږ راغلي احساس کفالت پروګرام کم سنټر چې دی ګورنمنت های سکول نمبر 2 ته هلته راغلي وو. دلته به ګورو ډېر خلک مونږ ته ټلیفونونه هم کوي چې آیا دغه پروګرام چې دی کې کم خلکو ته به پیسې میلاویږي، دا په څو فیزونو کې میلاویږي. نو چونکې دلته مونږ د لرې نه ولاړو، دا پروګرام چې دی زنانو دی، نو مونږ کوشش کوو چې کیمره کې زیات تر زنانه نه ولو. خو دلته مونږ چې کوم د دې سنټر مشر دی خالد خان، هغه سره به ملاویږو. دا پروګرام چې دی د دې نوم څه او دا کم خلکو ته چې دغه پیسې ورکول کېږي او هغه خلک ته دلته کې راشي. هسې نه چې ټول خلک دلته راځي او هغه بینیفیشري یا د هغوی نوم په دې کې نه وي او دغه خلک راځي. خالد به دا راته ووایه دا کم پروګرام چې شروع دی وړومبي د دې نوم څه دی او دا پیسې تاسو کم خلکو ته ورکول شي د بره نه حکومت څه وایي تاسو ته چې دا پیسې چا ته ورکوي؟ دا جی احساس کفالت پروګرام شروع دی. کوم هغه کسان چې چا مخکې آلریډي د بېنظیري پیسې اخیستې، دا هغه کسان دي د دوی 12,000 روپۍ راغلي دي. 12,000 راغلي. 12,000 روپۍ دا راته وایي جی یو خلک دا هم تپوس کوي چې اوس کمیټې کې چې کوم رجسټریشن شو هغه هم د احساس کفالت پروګرام لاندې شوي، نو آیا هغه کسان چې دي نو په دې کې به شمار کېږي هغوی ته پیسې ورکوي؟ خو نه فی الحال چې په دې کې هغه کسان نشته. اوس چې موجوده کوم پروګرام شروع دی دا هغه زاړه کسان دي چې آلریډي اخیستې. دا فیز 1 دی. دې پسې به جی فیز 2 هغه شروع کېږي یو څو ورځې پس. دا بل خبره جی دام کېږي چې دلته کې کو تاسو وګورئ د یونین کونسل د سیکرټریانو په لیول یا هغې کې استاد مو د هغوی په تعاون سره چې دی نو هم یو لیست جوړ شوی دی د کم چې مستحق خلک وو، نو آیا هغه هم د دې څه وي؟ خو نه یاره چې هغه چې کوم زموږ ته څومره معلومات دي هغه راشن والا پروګرام دی او ټایګر فورس به چې کوم دوی دغه جوړوي هغوی به خوراک کور په کور تقسیموي. خالد به دا هم راته ووایه دلته خو زنانه راځي بل طرف ته د کرونا د د خورېدو خدشم ده، نو آیا دغه زنانه تاسو سره تعاون کوي هغه کم سوشل ډسټنسینګ چې دی هغه تاسو هغه پوره کېږي دغه خو نه هغوی د خپل دغه بارې انتظار نه کوي؟ یاره جی موږ خو پوره کوشش کوو چې هغه ډسټنس وساتو چې کم سوشل پکار دی. خو چونکې دا زنانه چې دي کلیوال خلک دي په دې خبرو باندې نه پوهېږي، نو هغوی یاره دومره خیال نه ساتي څومره چې پکار دی. دا هم دوی خالد به فرض که زنانه نه راځي او د هغوی سړي راځي دلته کې، نو آیا پیسې به تاسو هغوی ته ورکوئ؟ خو نه فی الحال د بېنظیري دا کوم اوس چې موجوده پروګرام شروع دی دا د زنانو دی. بیا چې هغه فیز 2 کم دی نو هغه چونکې د کرونا په وجه چې کم سړي متاثره شوي دي، د هغوی روزګار متاثره شوی دی، د هغوی دیاړي متاثره شوې ده، نو هغه د سړو په نوم دي هغه به سړي بایومیټریک کوي او هغه دویم پیز والا پیسې به سړي اخلي چونکې هغه د سړو دپاره دي. دلته صرف زنانه لکه راځي به فی الحال موجوده موږ صرف زنانه راځي. هغه سړو والا پروګرام لا نه دی شروع نه دی شروع. څه پیغام ورکول غواړئ دغه خلکو ته لکه کوم زنانه چې دا چا د کوره راځي دغه سړو ته چې هغوی خپلو زنانو ته څه نصیحت وکړي، څه دغه چې تاسو سره تعاون وکړي؟ ستاسو څنګه تعاون پکار دی؟ ټولو خلکو ته دا خواست دی، خاص کر هغه خلکو ته چې کوم په دې کې موږ سره ایډ دي د هغوی پیسې شته او هغوی لږ وس کېږي یو پوټې، نو هغوی ته زه دا ریکویسټ کوم چې تاسو یو ورځ دوه پس راشئ او کوم خلک چې انتهایي په بد حال کې دي هغوی له پکار دي چې موقع دوی له ورکړي، دا چې کوم ډېر کمزوري دي چې دا راشي پیسې واخلي او چا چې لږه ګزاره کېږي نو دا پروګرام به چونکې 15-20 دنه پورې دا نه ختمېږي، نو چې چا وس کېږي هغه زما دا خواست دی چې هغوی د زر د راتلو کوشش نه کوي او دا کوم چې ډېر غریبانان دي دوی له دې د پیسو وصولولو موقع ورکړي. ډېره مهرباني. باقي یو ریکویسټ کوم انتظامیې والا ته، موږ له چونکې یو پولیس والا راکړی دی نو هغه چې دغه د وس خبره نه ده چې موږ له 2-3 کسان کم څه کم راکړي چې هغوی دا شیز کنټرول کوي. لکه زموږ پاک فوج هم پکار چې یو ځوان دلته کې درکړي چې هغوی دغه کې نو بیا به نور هم اسانه شي. د فوج یو پریشر په عوام باندې که فوج یو دانه موږ له راکړه نو به ډېره ښه خو که هغه نه ممکنه نه نو کم څه کم پولیس دې موږ له یو 2-3 دانې راکړي. دا یو چې موږ له کوم ملګري راکړی دی نو هغه بې بس دی چې هغه د دې کنټرول نشي کولی. لکه هغه سوشل ډسټنسینګ یا هغه کم دا کم کرونا وایرس د خورېدو دغه چې دی نو هغه تاسو دلته کې لکه تاسو بس کې نه چې هغه ورکوي. کلیوال دي جي دوی ته بالکل د دې شیز اړو صحیح هم نشته دی، نو چې کم څه کم فورس یې موږ سره څه نه صحیح چې هغوی دوی په څه طریقه باندې دې خبرې ته تیار کړي. ډېره مننه، مهرباني جي. مهرباني. ډېر قدرمنو لیدونکو دغه پروګرام او تاسو لیدو موږ زنانو طرف ته کیمره ځکه نه شو کولی چې دا ټول علاقې زنانه دي او دغه تاسو ته خالد